1400 سال مخکې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلو چې د انسان په جسم کې یو داسې اډوکې د یو داسې حصه ده چې هغه اډوکې هغه حصه نه خوري کیږي نه سوځي نه کچرې ته پې تیزاب واچې نه ریزه ریزه کیږي دغه دنیا نه فنا کیږي دغه اډوکې اور دې حوالې سره الله پاک هم فرمایلی دي چې د قیامت پر ورځ به انسان دغه اډوکې نه دوباره را جوړیږي دغه اډوکې نه به دوباره پیدا کیږي او دا اډوکې چې کم دی دا کم ښکته لوور اډوکې وي که نه دا ریډ هډ نه ده د ملا کې زموږ د ملا دا تیر چې ولا ویلی کیږي دې کې ټولو نه ښکته یو اډوکې دی چې هغه اډوکې یادوي چې دغه اډوکې د انسان نه خوري کیږي نه فنا کیږي نه ختمیږي دا زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم 1400 سال مخکې فرمایلی دي خو د کمال خبره واورئ چې په دې باندې د جرمني ساینټسټ باقاعده خپل ریسرچ کړی د جرمني ساینټسټ چې کوم دی په دې باندې خپل پریکټیکل کار هم کړی دغه د مردخانې ته لاړو د جرمني د ساینسدانو او د یو لاوارث لاش نه دغه اډوکې چې کوم دی هغې ته بیل کو دا کم اډوکې چې زموږ خوږ نبی او قرآن شریف یاد کړی دی او هغه اډوکې هغه د سوځولو کوشش وکړو په تیزابو کې څومره موده هغه پرې ښودلی او ور ډوب کړی چې دی وسوځي ریزه ریزه شي ختم شي خو هغه اډوکې ختم نه شو هغه اډوکې فنا نه شو نو د جرمني ساینټسټ چې کومه را تجربه کوله په دې کې هغه له کم ریزلټ مخې له راغو نو جرمني ساینټسټ دغه ریزلټ بیا دنیا ته ښکاره نه کو لکه غیر مسلم او په خپل پراپر ریسرچ کې مطلب هغه ناکام راتلو د خو وی راشه زه به دا ریسرچ وکړم زه به را تجربه وکړم چې څنګه داسې لا اډوکې هم شته دی چې هغه له به تیزاب څه نه وي هغه له به خاوره څه نه وي هغه له به اور څه نه وي نو ده بیا خپل کوششونه خپل ټرایانې مکمل وکړي خو چې ناکامه شو نو هغه ریزلټس چې کوم لکه ته یو تجربه کې یو پریکټیکل کې نو د هغې خو به څه ناسه ریزلټ راځي که نه څه ناسه ابزرویشنز به څه ناسه کنکلوژن به نو هغه به ته بیا دنیا له ښکاره کوې چې یو ما په دې شي باندې ایکسپریمنټ وکړو او د هغې ریزلټ دا راغو د هغې کنکلوژن یا د هغې چې کوم آوټپوټ دی هغه ماله دا حاصل شو نو د جرمني د ساینټسټ چې کله په دې ډوکې باندې خپل تجربې وکړي نو هغه تجربې بیا دنیا ته ښکاره نه کړي خپل ریزلټس خپل آوټکمز یا خپل کنکلوژن هغه دنیا ته ښکاره نه کړل نو ګوره زموږ خوږ نبی 1400 سال مخکې کمې خبرې کړي دي یا قرآن شریف کې چې کمې خبرې ګوره یو فزیکسدان هغه دا خبره کوله چې قرآن شریف چې کم دی که نه دې کې ډېر غټ فزیکس پروت دی دې کې ډېر غټ ساینس پروت دی دې کې ډېر غټ علم پروت دی په قرآن شریف کې او چې کمې خبرې نن 21 صدۍ کې یو ساینس را پاسې خبره پروف کوي هغه نن 1400 سال مخکې الله پاک ګوره موږ د قرآن مجید په ذریعه باندې د خوږ نبی باندې نازل شوی دی د وحي په ذریعه باندې الله پاک هغه علم هغه خبرې موږ له 1400 سال مخکې کړي دي الله پاک که هغه تاسو فلکیات سره ریلیټډ لړئ که هغه تاسو د جیولوجي ځمکې سره ریلیټډ ګڼئ که تاسو خلا سره ریلیټډ څه خبرې دي نو ټولې خبرې الله پاک کلیر کړي دي په قرآن شریف کې جی نو دا اپډیټس دی ویډیو کې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ښکلې خبرې وي نو مخکې ملګرو سره ضرور دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شریکه کوئ کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ